مردان د خیبر پښتونخوا دویم لوی ښار دی چې آبادی یې د 13 لکو نه سیوا دا ولې د ځایي اوسیدونکو لپاره پارکونه د نشت برابر دي. نوښار مردان روډ باندې سموده وړاندې صوبایي حکومت د لکونو روپو په لګښت یو وړوکی شان پارک جوړ کړی وو، ولې د څوکیدارو خصماني نشتوالي له وجې دغه پارک ویجاړېدو ته نږدې دی. په دې اړه یو ځایي اوسیدونکي سونو پښتونخوا ته څه دارنګ ویلي دي. دا شمسیانې وو او دا لیټونه دا هم خلکو وړي دي او دا جنګلې منګلې وي او پمبې وي هغه هم خلکو وړي دي. دا پارک شاته دا گاړو ماړو والي دي دا هم خراب شوي او مکمل څوکیدار هم نشته نه. دغه رنګ یو بل اوسیدونکي ویلي دي د ټي ایم ای مردان افسرانو د دې پارک سولر سیسټم اوړی دی او چمن هم دا ټول خراب دی، سرپوش وي او نه لیټینګ شته دی او دا ټرانسفارمر لګېدلی او دومره پریشر دی چې شور اواز تاسو هم اورئ دلته راځي او پته نه دی چا بجلي تېره کړې ده او دا مخې ته دیوالونه کوم چې چاپېر او دا ګاډو والي دي او نه د دې دي نه څوک خیال ساتي نه سولر شته یو شی هم نشته. مردان ښار کې دننه پیرانو پارک او کمپنی باغ نه علاوه بل پارک نشته. زمونږ پارک نومې منصوبه د عوامي نیشنل پارټۍ په دوري حکومت کې شروع شوې وه، ولې اوس هم نیمګړې ده. د مردان اوسیدونکو د صوبایي حکومت او منتخب نمایندګانو نه غوښتنه کړې ښار کې دننه موجود پارکونو کې د سهولتونو لپاره ګامونه پورته کړي. سونو پښتونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان.